أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآية. رون د دین مخکې الله تعالی د روجې بحث فرمایو. نو په روجه کې الله تعالی انسان د حلال رزق نه منې کوي چې تاسو د سحر نه والو د ماښامه پورې چې کوم حلال رزق الله تعالی پیدا کړی دی هغه مه خورئ. حلالې اوبه چې الله تعالی پیدا کړي دي نو تاسو هغه مه استعمالوئ. نو په روجه کې انسان د حلالو شیزونو نه الله تعالی منې کړی چې ځان به ترې ساتي او دقې ته روجه وئ. اوس دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې په روجه کې ما په تاسو باندې حلال شیزونه منې کړي نو حرام خو به خامخا نه خورئ. اوس په عام حالت کې الله تعالی فرمایي چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. په خپل منځ کې خپل مالونه په باطل طریقه باندې مه خورئ، په ناروا باندې مه خورئ. او بل دا چې وتدلوا بها الى الحکام، تاسو وړاندې کوئ دا مالونه قاضیانو ته لتأکلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، چې یو ډله د بل مال اخري په ګناه باندې وانتم تعلمون، تاسو ښه پوهېږئ. نو الله تعالی په دې آیات کې مسلمانانو ته دا وایي چې ګوره د یو مسلمان د بل مسلمان د یو جسم په شان ته کې دی. نو الله تعالی په خپل منځ کې د خپل مالونه په باطل باندې مه خورئ، په دروغ باندې مه خورئ. څه مطلب دی؟ نو یو مطلب دا دی چې دا باطل مال چې انسان خوري نو دا په دوه قسمه باندې دی. یو دا دی چې د انسان طبیعت نشته او ته دا هغه مال خوري. مثلا د انسان نه چا غلا وکړه، انسان نه چا شوکه وکړه، انسان باندې چې نو چا زیاتې وکړو مال یې واغستو، نو دا د هغه طبیعت نشته او ته خوري. دویم قسم هغه مال دی چې د هغه طبیعت شته او شریعت وایي چې تاسو دا کار مه کوئ. مثلا دوه کسان کېناست او جواری کوي، نو اوس دوی ښه رضا دي، ښه په یو ځای باندې ناست دي، یو ځای چیمس کي، خو شریعت دلته کې وایي چې که تاسو د یو بل دا مال دلته کې وخورو نو دا باطل طریقه کار دی. نو بعض ټایم کې به د انسان طبیعت نه لکه مثلا سودی معامله ده، نو پای کې خدای دوانه کسان راځي، دا یو ته مال پیسې راکا، بل وایي زه بیا دومره درکم، دا دوانه ښه راځي. خو دلته شریعت وایي چې ګوره که دا مال تاسو خو نو دا باطل طریقه کار دی او دا به ګوره حرامي، نو دا دوانه حرام دي. او اصل کې د دې آیت شان نزول دا چې ودی کې یو کس و دا غنمو عبدان او هغه په بل کس باندې داوا وکړه چې دا ځمکه چې دنو دا زما ده، دا غ امر القیس نومو او ته چې دا ځمکه زما ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې دا کم چې داوا کړی و نو د شریعت قانون دا دی چې البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. څوک چې داوا کوي نو هغه به گواهان پیش کوي، او څوک چې منکر دی نو هغه به قسم خوري. اوس په دې کې د مدعی سره خو گواهان نو، او په دغه ټیم کې دا مدعی چې د هغه په دې باندې قسم خورو چې ګوره زه قسم خورم چې د ځمکه زما ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې ګوره تاسو چرته کې د یهودو په شان ته کې کار ونه کوي چې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، ورته قسمونو او دغه شان ته کې د الله په وعدو باندې پیسې لګي مخلي ځان مه بربادوي. نو په دې کې چې دا کم مدعی ونه دا وایریدو دوی چې دا خو په باطل باندې لګیایم، او کدی انسان مثلا قسم وخورو
نو دا مال خود د کیږي خو دلته کې کفرس کدت انکار وکړو د قسم نه ویریدو نو د نبی اسلام به زما په باره کې فیصله کوي نو دی ویریدو د چې بس د الله رسول ز په ناجایز باندې ومه او دا زمکه اصل کې ده نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړي چې ګوره ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل په خپل منځ کې مالونه په دروغ او په قسمونو باندې په باطل باندې مخري دیو چې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دي چې ګوره زه یو انسان یم یو بشر یم نو په دې کې به داسې وشي چې یو سړی به راشي او دوه کسان به ما ته راشي نو یو به د ژبې نه چې د نو تیزي او هغه ما ته خبر وکړي چې دا مال زما دی او ما به مطمئن کی او اصل کې دا مال به د بل انساني خو زه به راولګم مثلا دا استاد چې راغی او د مقدمه ده مثلا د شهاب سره مقدمه ده او دا استاد چې دا د ژبې نه تیز دی او دی وایي چې ما ته وایي چې دا مال چې دی نو دا زما دی او بس زه وایم چې بس ټیک شو دی استاد دی او شهاب ته چې ستا پکې نشته نو ظاهر باندې یو قاضي یو بادشاه یو جج فیصله دا وکړه چې دا مال د استاد دی او اصل کې خدا د شهاب دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه شان تکیو فرمایل چې ما ته به دوه کسان راشي نو بده کې به یو د جبې نتیزي او زب چې دنو داغه په حق کې فیصله وکم خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا اصل کې ما تاسو له د ورس کروټه درکړه نو تاسو خو خدا که اخله او که پرېده نو دی وجنه دا علماء ذکر کړی چې ګوره پیغمبر علیه السلام هم د چا مال چاته نشي حلالوله چې مال د چا نه دی نو که پیغمبر علیه السلام ولم ورکو او چې داغه نه دی نو داغه په فیصله باندې ګوره د مال داغه کیږي نه دیو جن علماء کرام دا وایي چې یو د آیت مطلب دا دی چې وتتلو بها الى الحكام چې تاسو وړاندې کوي دا قاضیانو ته وای دی یو مطلب دا دی چې تا ته پته ولګي دا تا په یو ځای کې مثلا تا باندې چا داوا وکړه او هغه مخالف چې کم کس نو دا غسر گواهان نشته او تاسو چې مړه په دروغه به قسم وخورم او قاضي به مطمئن کما او لہذا شیز به ماته ملاو شي نو تقد نبی علیہ السلام دا حدیث مبارک دی چې شیستان نه دی نو د جج په فیصله باندې راستا کیږي نه چې شیستان نه دی نو د قاضي په فیصله باندې راستا کیږي نه او چې شیستان د پیغمبر په فیصله باندې هم هغه مال ستا کیږي نه یو د دې آیت مطلب دا دی دویم مطلب دا دی چې وتتلو بها الى الحكام چې تاسو وړاندې کوي قاضیانو ته نو علماء وایي چې که انسان ته حقيقي پته چې دا شی زمان نه دی او بیام دې مثلا کیس چلی او دې بیام د قاضي مخې ته او د جج مخې ته زی نو دا انسان دې ګناګار دی لکه چې څنګه د په دروغ باندې قسم خوري ځکه چې ته خو پته چې دا شی زمان نه دی او بیام دې مقدمه لړوي نو تاسو وګورئ چې په عدالتونو کې راسمره کیسونه چلیږي دغه خطوانه په حق نه کنه خو یو په نه حق یو په حق خو غیم وای دا یو شی زما دی خپلم وای زما دی البته علماء وای چې کچرته کې یو سړی ته قطعي تور پته نه چې دا شی زما دی خو دی و چې را کې دی شي زمای دا بل وای کې دی شي زمای نو بیا د اجازه شته چې خیر دی د لار شو مثلا د قاضي په دربار کې خپل کیس لړاو کی او چې انسان ته د مخ کې نه پته چې دا شی زمان نه دی نو بیا چې د قاضي په د فیصله وړي نو دیم د الله په نسبت مجرم دی چې تا ته پته چې زمان نه ولي بیا د قاضي دربار ته ځي نو دیم مطلب دا دریم مطلب دا دی چې ګوره الله تعالی فرمایي چې البته قاضي انسان چې دنو هغه فیصله چې کوي هغه چې په ظاهر باندې فیصله وکړه نو د الله په نسبت ګناګار نه دی یو جج دی یو قاضي دی اته پته نشته خو بس هغه مطمئن شو چې دا طرف چې دنو دا صحیح دی او ته ټیک مار کو چې دا انسان چې دنو دا شیز ده دی نو دا قاضي د الله په نسبت مجرم نه دی ځکه چې خو انسان دی اته خو سوې نه کی ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویم کېدا خدای به وجود مو چې کما چرته فیصله وکړه او ما ته پته نه و نو ما ګوره د ورس کروټي درکړې نو دا قاضي مجرم نه دی خو کچرته کې د قاضي تم پته چې دا شی د نه دی او د بیا فیصله وکړه د بل په حق کې نو بیا دا د څه ګناګار دی لکه څنګه چې انسان پر دې حق لري نو دا وسره د قشن ګناګار دی او بل د دې آیت مطلب دا دی چې ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو مخری مالونه خپل منځ کې په باطله
مطلب دی د یتیم مال دی چې د یتیم مال مخوري چا چې د یتیم مال خورو نو د په باطل باندې مال وخورو الله به تاسو کوي دغه شان ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مطلب دا دی چې تاسو رشوت نه ورکوي چې ته قاضي ته یو مشر انسان ته رشوت ورکي او هغه شی ستانه دی تعالی درکې مدام په باطل باندې مال خورل دي نو الله تعالی به دې مبارکي تاسو کوي دغه شان دکې ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل په باطل باندې مال مخوري په دروغ باندې قسم مخوري تا په شی باندې قسم خورو او هغه شی ستاسو میلاو شو نو دا خو په باطل باندې واغستو نو الله تعالی به دې مبارکي تاسو کوي دغه شان دې آیات بل مطلب دا دی چې ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل خپل مال بم په باطل باندې نه خوري پر دې نه خپل مال چې تا په خپل باندې ګټلې دي نو دا په باطل باندې نه خوري ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د انسان قدم د خپل ځای نه ونه خوځي تر څو پورې چې الله دې یو څو په باره کې تاسو ونه کی نو یو په دې په باره کې الله تاسو کوي چې مال دې په کم ځای کې ګټلې او په کم ځای کې دې خرج کړو نو چې ستا د خپل جب پیسې دي ناغه په باطل باندې نه خوري یو د دې مطلب دا دی چې چاله به په سود نه ورکه ستا خپل پیسې دي او تا په باطل باندې خورو چاله دې په سود ورکړي دغه شان دکې تا مثلا خپل پیسې دي خو تا په نشو اغستا چرسته په واغستا آیسته په واغستا نو خپل مال دی خورو په باطل باندې دی خورو نو دې مبارکي الله تعالی ستانه تاسو کوي دغه شان دکې انسان خپل مال له او په اسراف کې ولګو یو ځای کې ضرورت نشته او دې است خپل مال وړاو کو لکه آسان مثال دې دی چې چرته مثلا مې خپل لګېدلې دی خلک چې دین واغه دوپړې مپړې وਹੀ او تبکه ورغه او چیک دې بکه وخرو نو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل نو تا خپل مال چې دې په باطل باندې ولګو او په باطل دې هغه خرج کوو خورو په خلکو باندې مدام ته حرام وکړو دا دې ناجایز وکړو بل مطلب دا پنځم مطلب دا دی چې ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل خپل مال په باطل نه خوري پر رواج کې بینه لګي په ضد کې بینه لګي مثلا ته خادي ده او ته په دې نیت باندې لګي چې زړه پلان کې نه خړوړی وکم نو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ودم باطل طریقه ده دغه شان ده کې خپل مال دې خو په لاټرۍ کې مثلا وبېلو نو دام ته ناجایز وکړه لاټرۍ وکړه جواری دی وکړه نو دام خپل مال دی ولګو او په ناجایز باندې دی ولګو دغه شان ده کې یو مال چې دنو هغه تا وقف کړی دی او بیا تر ولګي هغه مال خوري لهذا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فالمال په باطل باندې مخوره او بل مطلب دا دی چې مسلمانانو باندې څوک ټیکس لګي ناجایز ټیکسونه نو دام د دې مسلمانانو چې څوک مال اخلي دا په باطل باندې اخلي په شریعت کې په دین اسلام کې په مسلمان باندې ټیکس نشته نو چې څوک په مسلمانانو باندې ټیکسونه لګي نو دا مال چې خوري دا په باطل خوري ذکر الله تعالی فرمایي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخرج خپل مالونه په خپل منځ کې په باطله وتتلوا بها الى الحكام او تاسو وړاندې کوي قاضیانو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس لپاره د دې چې وخوري یو ډله مالونه خلکو بالاسم په ګناه باندې نو مثلا قاضی لا جج لا تا پیسې ورکړي او ستا په حق کې فیصله وکړه نو دا ناجایز دي عوام طور باندې خلک د سکی ودا د یو سره و چې هغه په فیصله کولې نو چا ولا دوه کسانو دا وی مقدمه و نو یو ول چرته کې په خوا دورونو هغه ول تبرګې راوړو چې وایي تبرګې واخلو خو لکه سبا زما په کې فیصله وکړه هغه چې بیغمش نو غبل سره چرته کې دنه نا وخت ورغلې وو او هغه ول مزیدار برستن وړي وو او مزیدار مالوچ وغه به کړی وو چې قاضي صاحب دا واخله خو سوال خیال کوه او ته چې ته بیغمش نو سبا چې کله قاضي صاحب ناسو نو دیو تور یادای نو دوه ته قاضي صاحب دا تبرګې ول رواج وږي دا خبره استخف نشي نو قاضي صاحب ځان نه غرض په دیم ځل وته قاضي صاحب تبرګې ول رواج و چې دا خبره ختم شي ځاغه وته یې په منځ کې مالوچ دی وسول نه کوي مطلب دا چې ولته کې سان بیا بل تخبر غلي د نوز وسول نه کوي نو الله تعالی فرمایي چې وتدلو بها الى الحكام
چې تاسو وړي قاضیانو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې دا شی ناجایز دی او بیا هم پسې نه خطئ دا باطل کار دی او دا باطل کارونه هغه مه کوئ. ولا تاكلوا اموالکم او مخری خپل مالونه بینکم خپل منس کې بالباطل فباطلا وتدلوا بها او تاسو وړاندې کوي الى الحكام قاضیانو ته لتاكلوا چوخري فريقا يودلا من اموال الناس مالون د خلق بالاثم وغنا سرا وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ.